حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ هم د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ سره مسلمان شوی وو. نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ مکان کې تشریف فرماو چې دا دواړه جدا جدا په خدمت کې حاضر شو او د مکان په دروازه ولاړ دواړه اتفاقا یوځای شو. هر یو د بل عرض معلوم کړو، نو یو عرض د اسلام راوړل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فیض نه پیدا اخیستل د دواړو مقصود وو. اسلام یې راوړو او د اسلام راوړلو نه پس کوم څه چې په دغه زمانه کې دي لږې کمزورې ډلې ته ورپېښېدل وو، هغه ورپېښ شو. هر قسمه کړاوونه او تکلیفونه ورته ورسولی شو. آخر تنګ شو او د هجرت اراده یې وکړه. نو کافرانو دا څیز هم نه خوښاوه چې دا خلک دی بل ځای ته لاړ شي او د آرام ژوند یې تیر کړي. په دې وجه چې د چا د هجرت حال به ورته معلوم شو، نو د هغه د نیولو کوشش به یې کولو چې د تکلیفونو نه خلاص نشي. نو صهیب رضی الله تعالی عنہ پسې هم شو او یو ډله د ده د نیولو دپاره لاړه. ده خپل ترکش راویست چې په هغې کې غشي وو او دې خلکو ته یې وویل چې ګورئ تاسو ته ښه معلومه ده چې زه تاسو کې د ټولو نه زیات غشي ویشتونکی یم، تر څو چې یو غشی ما سره پاتې وي تاسو خلک ما ته نشي را رسېدلی، او کله چې یو غشی هم پاتې نشي نو زه به په خپله توره مقابله کوم تر دې چې توره هم زما په لاس کې پاتې نشي. دې نه پس څه چې تاسو نه کیږي کوئ، خو که تاسو غواړئ نو د خپل ځان په بدله کې د خپل مال پته ښودلی شم، کوم چې په مکه کې دی او 2 وینځې هم دي، هغه ټول واخلئ. په دې هغه خلک راضي شو او خپل مال یې ورکړو او ځان یې خلاص کړو. په دې باره کې آیات پاک نازل شو چې د هغې ترجمه دا ده: بعض خلک داسې دي چې د الله تعالی د رضا دپاره خپل ځان په بیه اخلي او الله تعالی په بندګانو باندې مهربانه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه وخت په قبا کې تشریف فرما و چې صهیب رضی الله تعالی عنہ یې ولید. ارشاد یې وفرمایو چې تا د نفع تجارت وکړو. صهیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه وخت کجورې خوړلې او زما سترګه خوږ وه. ما هم ورسره په خوراک شروع وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې سترګه خو دې خوږ ده او کجورې خورئ. ما عرض وکړو چې حضور هغه سترګې طرف ته نه خورم چې کومه روغه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام دې جواب اورېدلو سره وخندل. حضرت صهیب رضی الله تعالی عنہ ډېر خرچ کوونکی و، تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ده ته وفرمایل چې ته فضل خرچي کوې. دوی عرض وکړو چې ناحقه چېرته خرچ نه کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېدو نو دوی ته یې د جنازې لمونځ کولو وصیت فرمایلی و.